روزه مبارکه راله، په روزه کې دوه کاره کوئ. یو دا کار وکړه چې په روزه کې د چا غیبت ونه کړي، د چا د غیبت څخه ځان وساته، په چا پسې بد مه وایاست، دا خپله خوله مې کنټرول کړئ. دوم دا کار وکړه چې کله هم وخت درته بیدار سو، که هغه د سهار په وخت کې، که د ماسپښین په وخت کې، که ماښام وي، که مازدیګر وي، هر وخت تا ته وخت بیدار سو نو تاسې د قرآن شریف تلاوت کوئ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه الله جل جلاله په خوب ولیدی. الله جل جلاله ته وویل یا الله ته په کم کار ډېر خوشحاله کېږي چې زه هغه کار وکم، په کم شي ډېر خوشحاله کېږي. الله جل جلاله حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته په خوب کې وفرمایل چې زه د قرآن شریف تلاوت باندې ډېر خوشحاله کېږم، چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي په دې باندې زه ډېر خوشحاله کېږم. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو، باید دغه دوه کاره ما او تا وکړو. یو خو د مسلمان د غیبت څخه ځان وساتو، او بل د قرآن شریف تلاوت وکړو. که د هر چا قرآن شریف زده وي نو هغه کم سے کم یو رکوع د قرآن شریف تلاوت کوي.